رسملای به جوړو اسانه طریقې سره، نه بدنه ماتیږي نه بدنه خرابېږي. ذایقه به داسې چې ربړي هم رستو پرېږدي، کویه به هم رستو پرېږدي، چې تاسو به وایي چې واقعي د رسملای خوبی دی، د دومره مزېداره به وي. نو طریقه به درته اسانه ښیم، زیاته کمه تاسو باندې چې څونه تاسو جوړوئ. ما خو لږه شانتې جوړه کا. 1 کیلو پی مې واغسته، هغه مې جوش کړو، مطلب پاخه مې کړه. چې پی کله پاخه شو نو داسې به وکړو چې 3 یا 4 چمچې سرکه به واخلئ او دې کې به همدغه شانتې 3-4 چمچې اوبه واچوئ او بس دا پی وینئ ګیس مې لاندې بند کو. بیا مې پکې دا دغه واچول، سرکه او اوبه چې مې میکس کړې وې. نو دغه شانتې بس خالي مې وخوځول، داسې نه چې ډېره سمسیو پکې بخۍ وینئ. اوبه پکې بیلې شوې او پنیر پکې بیل شو. دا دلته تیار شو. دا به زه کېږم چې لږ یخ شي، او که تاسو نو داسې زر نه شو جوړ نو خیر دی سرکه پکې نور هم واچوئ. بیا راته چې سرکه پکې واچوئ بیا جوړېږي. 100 منټه یې بیا پرېږدئ. بیا پکې ما لږې یخې اوبه واچولې او چاڼ مې کو چې دا ایکسټرا اوبه ترې نه وځي. هسې به دا مونږ په ململ کپړې چاڼ کوو او د دې دا اوبه چې دي دا تروشي دي کې سرکه دا ځکه نور څه کې نه شو استعمالولی. عام پی چې داسې خراب شي هغه پی تاسو اوبه استعمالولی شئ. بس بیا مې پکې نورې اوبه واچولې او داسې مې زور ولا ورکړو چې دې نه دا سرکې اوبه اوس وځي. دوپټه به واخلئ نری کم هم وي. ما سره ململ کپړه وه، د ململ کپړه که د سره واخلو لا ښه ده، که نه نری بله څه کپړه واخلئ او په هغې کې ټوله واچوئ او چاڼې کوئ، مطلب زور به ورکوئ. بیا مې وله صفا اوبه راواستې، بیا مې هغې کې دغه کړه چې دې نه دا تروشوالی وځي، مقصد مې دا دی. او بس بیا به دې ځای کې اوس لږه خواري کوئ. خواري مطلب دا چې څونه تاسو دا زیاته نه چوړي کړه اوبه هم ترې نه وباسلئ، دونه بس تاسو رسملای نه ماتېږي. دا یاد ساتئ. ما ښه ډېر کوشش پې وکړ، ښه 15 منټه پې لګیا وم. بیا هغې نه پس مې ځوړنده کړه. مې چې امره نوره طریقه زه کوم ته دې ځوړنده وي که چېرته اوبه درکړي چې لاړې شي. نو دې خوا بیا ما 1 کیلو پی راواغسته او پین ته مې واچول. اوس دا 1 کیلو پی چې دی نه به مونږ ربړي جوړو. دې کې ما ټکېدلې لاچي واچولو، چیني مې پکې خپل ضرورت په مطابق واچولو. چیني پکې ډېره مه اچوئ، دا به وچېږي نو دا به ډېر خواږه شي. او بیا به دې کې مونږ واچو لږ شانتې دغه زعفران، که تاسو سره نه نو خیر زعفران پکې مه اچوئ، کیوړه پکې لږ شانتې واچوئ. بیا او اوچ پی پکې تاسو چې څومره زیاته اچولی شي نو ستاسو بیا ګیس دومره نه خرچ کېږي، ربړي به هم زیاته جوړه شي. ما پکې 2-3 چمچې واچول او پکې لږ شانتې ټکېدلي بادام او پسته مې پکې واچوله او دا دلته ما پرېښو پخېدو ته. بیا ما دې نه لږ شانتې پی اوچت کړو، لږ شانتې پی مې ترې نه 1 پیاله پی مې ترې نه اوچت کړو. په دې ویډیو کې رانلو څه خاص، خو ما ترې نه 1 پیاله پی سایډ ته کړه. ولې به زه تاسو ته ښیم او نوره به بس په ګیس کې د من دا ربړي شوه تیاره. تاسو وګورئ څنګه ټینګه ټینګه شوه. بس دلته به لاندې چوله بند کړو، دا به سایډ ته کړو چې اوس مونږ نوره طریقه وکړو. دا رسملای چې ده که نه دا نازک ملایي، د دې مزاج دومره نازک وي که نه، که لږه مو اخوا دې خوا وکړو نو بس دا لاړه. او خواري دومره ده چې الله نو بس خدا ما ته ډېر زیات د دې کمنټ راغلی. داسې وایي یو قسم کې چیلنج و دا، خو چې ته رسملای نه جوړې، ته رسملای نه جوړې. خو خیر مخته دله بیا یو بله نیډو والا اوچپې والا رسملای ریسیپي هم د سره شیر کوم. که ستاسو خوښه بیا راته کمنټس وکړئ، چې کمنټ زیات وي خلکو شی غواړي نو زه وله در کوم. بیا مې پنیر راواغستو، هغې کې مې نیمه چمچه کانفلور واچولو، 1 چوټکې مطلب 1 چونډی مې پکې بیکینګ پاوډر واچولو. تاسو وایئ چې دا بیکینګ پاوډر څه ته وایي؟ دا بیکینګ پاوډر دا د اوړو سوډۍ خو د دې فارم یې لږ شانتې سموت کړي، خو بس نامونه دي طریقې به ته بدلوي. دا د بیکري آیټم دی. نو بس دا دغه شانتې به یې ومږئ چې څومره زیات تاسو دا په دې لاس باندې داسې ومږئ، لږ یې واغږئ مطلب، نو هغه به دومره دا سموت شي چې سموت شي نو د دې دغه چې کومه ده رسملای اب ماتیږي نه. بل بیا مې بل خوا پین کې مې 2 ګیلاسه اوبه واچولې، هغې کې مې 1 کپ چیني واچوله، دې له به شیره جوړو. ښه دلته یو طریقه به زه تاسو ته ښیم چې تاسو نه به نه ماتېږي. اکثر خلک ته دا یوټیوب کې طریقې ښیي، نیټونو کې ښیي، خو دومره زیات بکواس پکې کوي که نه چې زه اوس اړو نه منه چې یوټیوب نه به څوک ریسیپي زده کړي. دا زما اوس تجربه وشوه. یوټیوب نه ګورئ ریسیپي مه زده کوئ، سر به خراب شي، شی نه به تاوان شي، خو طریقې نه زده کېږي. داسې په ټیکنیکونو هم نه پوهېږي. ښه بس خپلې مرضۍ سره ترې رسملایانې جوړې کوي، که ګول جوړوئ که لږې اوږدې جوړوئ چې څنګه جوړوئ. چې 2 کیلو پی هغې کې به 1 چمچ میده اچوئ او 2 چوټکي دغه به پکې اچوئ بیکینګ پاوډر. دا بیکینګ پاوډر لږ خوږ ډش دپاره ډېر استعمالیږي. چې اوبه کله وخوټ کېږي شیره نو بیا به دې کې تاسو دا واچوئ. اور اوس به امره نه خوځوئ چې څو پورې 2 منټه نه پوره. چې 2 منټه پوره شي داسې خیال سره به په بل سایډ واړوئ. زه تاسو ته ځکه خوایم چې د دې مزاج ډېر نازک دی. چا پې رسملای ایښې ده، خو وایم چې نازک مزاج به یې پې ایښې وه، نازک ملای به یې پې ایښې وه. نه ما یعنې بس د دې 2 منټه یو طرف باندې پوره شو، 2 منټه په بل طرف باندې پوره شو، شیره کې دا پاخه شو. اوس به زه دا اوچت کړم چې کم لوښي کې تاسو دا فریج کې ایښل غواړئ یا خول غواړئ، هغې لوښي ته یې واچوئ. پیله نه مې درته ځکه ووې
یعنی او د دې نه چوري کولو هیڅ ضرورت نشته. په دې نیټونو کې وایي چې بیا یې یخ اوبو کې واچوي، بیا ولا زور ورکوي او که نه، ځکه چې د خلکو پیسې خو اسمان نه راغلي دي، خوشي دي چې ضایع شي. نو وګورئ دلته ما لوښي ته واچوله او بیا مې په هغه پی واچول چې کوم ما پیو لاچي مې پخول ماته نه لږ شانتې اوچت کړي وو، بیا لاچي که نه یو کپ وو مې پې واچول، 10 منټه مې پرېښوه. دلته به دا 10 منټه خامخا پرې چې دا پی چې دي دا د رسملایي کې جذب شي. بیا پې واچوئ ربړي. ربړي هم ستاسو مرضي ده چې اوس پې اچوئ که نه، چې پلیټونو کې صرف کوئ بیا پې اچوئ. لکه تاسو چې کله دا دې لوښي نه راوباسئ فریج کې خو به یې یخوئ، نو ربړي پې که وروستو اچوئ ستاسو مرضي ده. خو ما پې اوس واچوله ربړي چې لږه تړمه شانتې وي نو په دې پیو کې به زر حل شي، هسې به دې پیو کې زر نه حل کېږي. خو ما بیا هم تاسو له اپشن درکړو چې وروسته هم پې اچولی شئ. واخلئ فریج کې ښه یخه کړئ، ښه مالاله چې په خوند به یې پوه شئ، څه په خوند به یې پوه شئ. کور کې څوک خاص وم نه، په 2 کسانو مایل یم دا ربړي ډېره ده، 2-3 کسانو دپاره ښه مزېداره ده. 3 کسان یې خوړی شي. ولې چې بازار کې چې تاسو الې کمنه داسې تاسو کېنئ ورته یوازې چې پوره ټیفن خورئ، نو مزېداره غوندې رسملای مې کړه تیاره. امید کوم چې پوه شوي وئ، په اسانو لفظونو مې پوه کړئ، په اسانه طریقه باندې مې پوه کړئ او کمنټس مګه زیات رالو نو د نیډو د اوچو پیو طریقه به شیر